अस्सलाम वालेकुम मलगुरो हारिस रऊफ په 100 لیگ کې ډیر زبردست پرفارمنس ورکړی دی. په 100 لیگ کې د پرفارمنس په وجه باندې حارس رؤف یو ځل بیا سرخیانو کې راغلی دی. آیا حارس رؤف یا نور کلاړیان د لیگ په پرفارمنس باندې په انټرنیشنل ټیم کې شاملول پکار دي کنه؟ په دې خبره هم په دې ویډیو کې ډسکشن کوو او تاسو به هم خپل رائے ضرور په کمنټ کې شریکوئ چې آیا د لیگ په پرفارمنس باندې یو کلاړی په انټرنیشنل ټیم کې سلیکټ کول پکار دي کنه؟ ځکه د بابر اعظم په ایرا کې څومره هم د پاکستان کرکټ ټیم کلاړیانو کم پلینګ 11 کم ټیم به سلیکټ کېدو نو هغه به د پی ایس ایل په بیس باندې سلیکټ کېدو. ډېر کلاړیان چې کم دی هغه پی ایس ایل پروډکشن نو آیا اوس د لیگ په بنا باندې د لیگ په پرفارمنس باندې یو کلاړی په انټرنیشنل ټیم کې سلیکټ کول پکار دی کنه؟ په دې د ویډیو اینډ کې خبره کوو خو هغې نه مخکې د حارس رؤف په پرفارمنس باندې راځو. حارس رؤف په 100 لیگ کې 15 میچونو کې 11 وکټ یې ایستلي دي او په 87 بالونو باندې 88 رنزونه ورکړي دي. په 80 بالونو باندې 80 رنزونه مطلب ډېر ښه اکانومي سره هم بالنګ کړی دی او په 15 میچونو کې 11 وکټ یې ایستلي دي چې په دې 11 وکټو کې هغه ټاپ کلاس د دنیا کلاړیان آوټ کړي. پولارډ دی پکې مطلب چې څومره هم روټ څومره هم ښه کلاړیان دي هغه د حارس رؤف د بال ښکار جوړ شوي دي په 100 لیگ کې. بل دینه مخکې چې کم ایم ایل سی لیګو کم میجر لیګو امریکا والا نو په هغې کې حارس رؤف ډېر خرابترین پرفارمنس کړی. 9 میچونه یې کړي په هغې کې او 4 وکټ یې ایستلی وي. په امریکا کې په هغه پیچ باندې په کم پیچ باندې چې پاکستان میچ بایللی و د یو ایس اے نه هغه سوپر اوور چې پکې شوی و حارس رؤف پکې خراب پرفارمنس کړی و جي. نو هغه میچ چې کوم هغه په هغه ګراونډز باندې د حارس رؤف انتهایی بکواس پرفارمنس امریکا په پیچز باندې د حارس رؤف پرفارمنس ډېر زیات امپریسیو نو جي. او د حارس رؤف که چېرې موږ انټرنیشنل 10 میچونو ګورو نو انټرنیشنل 10 میچونو کې د حارس رؤف 11 وکټې دي. مطلب 10 میچونو کې صرف 11 وکټې حارس رؤف ایستلي دي په لاست انټرنیشنل میچونو کې. او په لیگ کې په 100 لیگ کې هغه 15 میچونو کې 11 وکټې ایستلي دي او اکانومي ریټ چې کم دی ډېر زبردست دی. په 80 بالونو باندې 88 رنزونه په ټي 20 فارمیټ کې لکه رن بال گیم مطلب هغه ورکړی د حارس رؤف په بال باندې رن بال گیم شوی دی. مطلب داسې 6 پوینټ سمثینګ اکانومي سره هغه بالنګ کړی دی. او په انټرنیشنل چې کوم کرکټ ته پای کې د حارس رؤف پرفارمنس لاست 10 میچونو کې 11 وکټې دي جی. اوس تاسو مالا ووایئ کمنټ را سره وکړئ ضرور ستاسو په ایکسپیرینس باندې چې آیا حارس رؤف یا حارس رؤف نه علاوه نور چې کم کلاړیان د وایي په لیگ کرکټ کې ښه پرفارمنس کوي مطلب چېرته په پی ایس ایل کې یا په 100 لیگ کې آی پی ایل خو پاکستان کلاړیان ته الاؤډ نه دی. نور داسې لیګونو کې سریلانکا پریمیر لیګ یا بنگلادیش پریمیر لیګ کې یو کلاړي ښه پرفارمنس وکړي نو آیا هغه کلاړي د پاکستان کرکټ ټیم کې سلیکټ کول پکار دي که نه؟ کمنټ را سره ضرور شریک کړئ. خو زما پوینټ آف ویو سره که چېرې زه در سره خپل ایکسپیرینس شریک کړم نو زما حوالې سره که زه سره خپل ویو خپل خیال شریک کړم نو زما په خیال نه دی ایستل پکار. ځکه لیگ کرکټ کې او انټرنیشنل کرکټ کې د ځمکې اسمان فرق کی. لیگ کرکټ کې په کلاړي دومره پریشر نه چې څومره په انټرنیشنل لیول کې په هغه باندې پریشر او بیا چې کله غټ ایونټ وي د آی سی سی ایونټ غټ ټورنامنټ وي کې غټ میچ نو بیا هغه د لیگ کرکټ والا کلاړي چې کوم وي د لیګونو والا کلاړي چې کوم وي نو هغه بیا په انټرنیشنل لیول کې پریشر کې ډیر زیات راځي هغه رنګ پرفارمنس نشي ورکولی څنګه پرفارمنس چې هغه په لیگ کرکټ کې کوي. لیگ کرکټ کې په کلاړي باندې دومره زیات بوج نه وي جي دومره زیات پریشر نه وي. نو دا زما خیال او تاسو هم خپل خیال سره په کمنټ کې شریک کړئ. ډېره زیاته مننه جی. والسلام.